په عباداتو کې به په قیامت کې د ټولو نه اول تپوس د مانځه کېږي او د هر مؤمن نه به پنځه کېږي، 5 وخته مانځه تپوس به کېږي. کتاب الاوائل کې علامه سیوطي رحمت الله علیه لیکلی دي د ټولو نه اول په عباداتو کې د څه تپوس به کوي د قیامت په ورځ؟ د مانځه. او تاسو پته شته په فیصلو کې به لومبنۍ فیصله د قیامت په ورځ د څه باره کې کېږي؟ د وینې. چا چې وینه په ناحقه توی کړې ده. او په اکل و شرب او په خوراک سکاک کې لومبنۍ حساب کې علامه سیوطي کتاب الاوائل کې لیکلی دي رحمه الله وی لومبنۍ حساب کتاب به د اوبو کېږي. اوبه الله پرې کړي دي ټولو انسانانو دپاره، تسکې استعمالی جامې انځي ضرورتونه کوي، دې کې به اسراف نه کوئ، د دې به حساب کتاب کېږي. نو په عباداتو کې لومبنۍ حساب کتاب دا د مانځه دی او د هر مؤمن نه د 5 منځونو. او کتابونو دا لیکلی دي چا باندې چې منځ په ذمه باندې او د منځ ادا نه که واورخه نو زمونږ شریعت کې مسله بیا دا ده چې د ثلث ما بقیه نه به د دې فدیه ورکوي. سړی وفات شو که نه نو د د مال د 3 حصې نه بیا به په دې کې د فدیه ورکړی کېږي. فدیه لکه روژې په ذمه دي که نه او روژه ادا نه کړه او د ایام آخر بیا موندو بیا هم روژه ونه نیوله نو چې دی کله وفات شو یا مثال انسان روژه وخوړه خو وروسته یې نیولی نشي بیمار دی نو دی به څه کوي لکه فدیه به ورکوي. فدیه څومره فدیه به ورکوي؟ د یوې روژې به د یوې سرسایې صدقة الفطر برابر لکه دی وخت کې حساب شوی 340 یا 50 روپۍ به دا د یوې روژې فدیه وي. 350 روپۍ دی وخت کې دا صدقة الفطر د سرسایه ده. بعضې غنم کمزوري حساب کړی، چا درمیانه او چا اعلی غنم حساب کړي، څوک 320 او 30 هم یادوي. بیخي کمزوري غنم چې دغه نه وي نو هغه خلکو 310 او 300 حساب کړي دي. خو عام غنم چې کومې دي د هغې د حسابه دې کال کې ښه بل کال نه یادوم، بل کال کې دی شي غنم ارزان شي سرسایه به کمه شي، که ګران شو نو زیات به شي. نو د دې کال د حسابه د یوې روژې فدیه دومره ده. اوس د یو مانځه فدیه څومره ده؟ نو د یو مونځ 340 یا 50 روپۍ به دا د یو مونځ فدیه ورکوي. شواروز کې به د 6 مونځونه ورکوي. ښه 5 دي خو دا وتر مستقل ځان له مونځ دی، د دې به فدیه ورکوي. څوک چې وفات شو او منځونه په ذمه دي یا روژې په ذمه دي نو د ثلث ما بقیه نه به د ده څه کېږي لکه د ده د ترکې نه به د دې فدیه ورکړی کېږي. زمونږ خلک څه کوي؟ سړی وفات شي ډېر مال او پټۍ او هر څه نوکري او بینک بیلنس یې پرېښی نو موږ ویې لکه میخه ورته حلاله که، دیګونه ورته باندې که او خلک راغونډ که، جنازه کې اعلان وکړه. ښه خبره د خیرات صدقه او پسې کولی شي، خو دلته روژه په ذمه پرته ده، پروا هم نه کوي. منځونه یې په ذمه دي، پروا هم نه کوي. قرض دی پې، پروا هم نه کوي. بچي یتیمانان دي، ښځه یې کونډه ده، پروا دې هم نشته. او بعضې ځایونو کې خو دا رواج دی، دغه علاقو نومونه نه علم چې سړی وفات شي په قرضو یې وله رالي، په قرضو. نو وروڼو دا د شریعت خلاف کار دی. ښه موږ به اسلام او شریعت ته ګورو. نو چا باندې مونځ دی روژې په ذمه فاتې دي نو دا به که ژوندی وي وروستو به یې نیسي، کوي نه نیولې او ایام آخر بیا موندې بیا هم ونه نیولې نو بیا به دا څه کوي؟ فدیه به ورکوي. فدیه